وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما محترم و عزت مندو زمونږ او ستاسو دپاره ډیره لویه د خوشحالۍ خبره ده، د سعادت خبره ده چې الله تبارک وتعالی زما او ستاسو په زندګۍ کې ما او تاسو له یو بله مقرره کړله چې هغه د رمضان المبارک میاشت ده چې په دې کې موږ او تاسو د الله تبارک وتعالی عبادت وکړو، لګیا دی چې دین ادا کوو. دا هغه میاشت چې کومه میاشت کې شیطانان چې دی نو دا وتړلی شي، د جهنم دروازې چې دی نو دا بندې شي او د جنت دروازې چې دی نو دا کولو شي، او بیا الله تبارک وتعالی د اعمالو قیمتم چې دی نو دا بدل کی. یو فرض پکې څوک ادا کی نو الله تبارک وتعالی د او یو برابر اجر ورکي. نفلی عبادت پکې څوک کی هغه الله تبارک وتعالی په فرض باندې چې دی نو دا بدلي. څنګه د هر یو شیز یو سیزن وي زما محترمو، دا رنګ د رمضان میاشت ده نو دا د نیکو سیزن دی. خوش قسمت لري هغه خلک چې څوک پکې د الله تبارک وتعالی ذکر کوي، څوک پکې د الله تبارک وتعالی د کتاب تلاوت کوي، څوک د شپې ولاړ دی الله تبارک وتعالی ته او دعاګانې غواړي، په خپلو ګناهونو باندې استغفار کوي او د الله تبارک وتعالی نه معافي غواړي او بیا خپلې مسلې الله تبارک وتعالی ته مخکې کوي، کاغه د دنیا دی او کاغه د آخرت دی، او بیا الله تبارک وتعالی ته فریاد کوي چې کریم ربا زما د زړه دا یقین دی چې ستا نه ما سوا بل څوک زما مسلو حل کولو والا نشته دی. الله ته زما په حال باندې رحم وکړي، الله ته زما دنیا هم ښایسته کړي او الله ته زما آخرت هم ښایسته کړي. او زما محترم الله تبارک وتعالی خو په دې انتظار باندې چې کله به زما بندګان راشي، په ځوانۍ کې به راشي، په پیرۍ کې به راشي، د شپې به راشي، د ورځې به راشي، زما نه به د خپلو ګناهونو معافي وغواړي او زه به ورته ټول ګناهونه معاف کړم. زما محترمو څنګه زه او تاسو ټول په ټوله باندې د دنیا او د آخرت کامیابی غواړو، د دنیا او د آخرت خوشحالي غواړو، د دنیا او د آخرت عزتونه غواړو، دغه شان زما محترم الله تبارک وتعالی هم دا غواړي چې زما بندگان دې کامیاب شي، زما بندگان دې خوشحاله شي، زما بندگانو ته د چین او سکون والا زندگی چې دې نو دا میلاو شي او په آخرت کې ورته کامیابی میلاو شي. نو زما محترم دغه کامیابی د فارا الله تبارک وتعالی ما او تاسو له دین چې دې نو دارا کړی دی. دین سسیز دې د الله تبارک وتعالی حکمونه د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ
الصلاۃ والسلام په سنت طریقو باندې پورا کولو ته دین چې دین دا ویل کیږي او په دې باندې بیا د الله تبارک وتعالى وادي دي ذکر ارشاد فرمائی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائی کہ ناری نبی او کہ زنا نبی نیک اعمال کی خود نیک اعمال سر سرا بیا اللہ تبارک و تعالی د ایمان خیر چې دینو دا ور سره لګي چې د ایمان دولت و سرشته دے نو داغی سروادر سوادرا اللہ تبارک و تعالی فرمائی دیل وز حیات طیبہ چی دے نو دا ورکم. حیات طیبہ سسیز دے زما محترم د په زندگی کی بس سکون وی. حیات طیبہ داندا چکنی باچاہت پا ورکم وزارت پا ورکم یا صدارت پا ورکم یا ډیر مال و دولت پا ورکم نظما محترم پدی شزونو باندی زندگی نہ جوڑی گی او نہ اللہ تبارک و تعالی مونږ او تاسو د دې شزونو د پاره دنیا تر علی گلیو کچره پدی باندې زندگی جوړې دلا نو د فرعون زندگی به جوړ شوی وا د نمرود به جوړ شوی وا د حامان به جوړ شوی وا د قارون به جوړ شوی وا او زما محترم پدی باندې د الله تبارک و تعالی وادي نشتري وادي خود هغه چا سره دی چې څوک د لا اله الا الله مطابق خپل زندگی چې دنو داتی رہی د دې سره سری حیات طیبہ نو سم مراد دې چې چینو سکون به چې دنو دا په زندگی کې وي. زما محترم الله تبارک و تعالی چال سکون ورګي د اوسېدو د پاره بغټه بنگله نوي د ګرځېدو د پاره بخص ورلی چې دنو دانی وی قیمتي سورلی بنوي خلق ورته سلامونه چې دنو دان کوي د لکون روپو بیړونه بچ دنو دانوي د سړک په غاړه باندې صادر بخور کیا صادر بم نه او سمبلی سر تر کې خودو د پاره بم سنوي یا بلوټه کې دی یا بغټه کې دی او دا شي خراټي به اخلي. زما محترمو چې د کروڑونو په بنگلو کې بم نه ملاويږي. زما محترمو دا سدي الله تبارک وتعالى مونږ او تاسو ته خي چې ګوره دا چین او سکون دا زما په دین کې دی زما په خوشاله کې دی زما د مرزه مطابق په زندگی تیرولو کې چې نه دادي تاسو په دې باندې راشي تاسو په زندگی خسته شي سونه بنگلو والداسي. زما محترمو بینک بیلنس وسرشتا کارخانه شتا جیدار شتره پسرو سترګو باندې جاړي ټول شپه زما محترمو په ویخه باندې تیر کی سکون ورته نه ملاويږي. دا سوجر زما محترمو هغه زندگی نشتره چې کوم زندگی الله تبارک وتعالى واړي کوم زندگی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم واړي. زما محترم الله تبارک وتعالى هر انسان له یو ځل چې دینو دا ورکړي دي او په دې ځل کې نه دوه خوشاله زی کیږي او نه په کې دوه غمونه جمع کیږي. کم ضرورت زما محترم د آخرت خوشاله رالی د دنیا خوشاله کړه واخلې دي تیزی او کم ضرورت زما محترم د دنیا خوشاله راشي د آخرت خوشاله کړه واخلې زی کم ضرورت د آخرت غمونه راشي زما محترم د دنیا غمونه تلاړ شي او کم ضرورت د دنیا غمونه راشي د آخرت غمونه تلاړ شي. او زما محترم مونږ او تاسو چې الله تبارک وتعالى دنیا تر علی گلیو نو د آخرت د زندگی د جوړولو د پار علی گلیو د دنیا زندگی لګرا دا ختمېدون کې دا د آخرت زندگی زما محترم هغه نه ختمېدون کې دا سونه زندگی دا. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وې د زمکه نواله تر اسمانه پورې داخلا دا د اوري د دانو نه ډک شي زر کا لپس یو مارغه راځي یو دانه ته اوچتای دا سی وخت براشي دا دانی به ختم شي خو د آخرت زندگی به ختم نشي. زما محترم صحابه وسګړیو اغه د آخرت د زندگی د پاره سوچ او فکر کړو خپل مالونه خپل جانونه زما محترم لګولیو او ولی بینو لګول چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی اغه په اغه باندې چې دنو دا مهنت کړو د دنیا نه داږي زړه راړولیو آخرت ترته زما محترم مایل کړو چې د دنیا زندگی لګلا دې ته چې دنو دا وګورئ تاسو د آخرت زندگی ته ګورئ. او بیا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام زما محترم د دنیا راحتونه د دنیا خوشاله دا د امت آخرت په خوشالو باندې چې دا قربان کړی وي. جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې د خپل امت لپاره سنت جوړلې دي دومره نه یو پلار جوړلې دي نه یو مور چې دنو دا جوړلې زما محترم جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په سړه
باندې گزاره وکړه په زړه باندې گزاره وکړه خو یو فکر لګېدلې یو غم لګېدلې دی چې زما امتیان دا د جهنم نه بچي او جنت ته تلو واله چې دی نو دا جوړ شي د جناب نبی کریم علیه السلام په دې فکر باندې بیګا کیږي او په دې فکر باندې زما محترم سبا کیږي سنت مبارکه داو چې کله به په سفر باندې تشریف وړو نو د بیبیانو کور ته ولاړ بیا برستو د فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته تشریف چې نو دا راوړو بیا به مسجد ته راغی 2 رکعات نماز به وکړو په سفر باندې بچی نو دا روان شو واپسی به چې کله کېدله لومبه به مسجد ته راغی بیا به د فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته تشریف یوړو او دا ورته لونو کې ډیر زیات چې نو دا ګران وا دا غینه پس بیا د بیبیانو کور ته تشریف وړو د یو سفر نو واپسی کیږي جناب نبی کریم علیه السلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته تشریف وړي خو د جناب نبی کریم علیه السلام کپڑے چې نو دا خیرن دي سر مبارک کې خور الوتی دي رنگ مبارک چې نو دا زړ دي چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها وکتل به اختیار په جړاش جناب نبی کریم علیه السلام ته فرمایي بچي ولې جاړي هغه ورته عرض کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کپڑے دي خیرن دي سر کې د خور الوتی دي رنگ مبارک دي زړ دي او حال دا چې ته الله نبی نو جانم بدور بسکو ما جناب نبی کریم علیه السلام تسلی ورکړي چې بچي خپکیګه ما ستاد پلار وړلې شوی دین دا سی وخت براشي چې هر کچو پوخ کور ته بچی دینو دا ورسی زما محترم جناب نبی کریم علیه السلام د دین د خورولو فکر چې دین دا کړی دی چې زما یو امتی په دې دین باندې راشي او هر امتی له الله تبارک وتعالى د دنیا او د آخرت خوشحالي د دنیا او د آخرت کامیابی چې دین دا ورکی او بیا زما محترم دا زندگی او دا فکر دا صحابو چې د نبی خپل کړو او د خپل زندگی مقصد جوړ کړو چې موږ به خپل جادو نه لګو خپل مالونه به لګو الله تبارک وتعالى برازي کو دا د نارینوم جذبې وي دا د زنانوم جذبې وي دا د مشرانوم جذبې وي دا د کشرانوم جذبې وي چې زمونږ مالونه او زمونږ جانونه دا د الله تبارک وتعالى د دین علی په تقاضو باندې ولګي او قربان شي بشیر رضی الله تعالی عنہ دا یو ورکوټه صحابي دی په تاریخ بخاری کې خپل قصه په خپل چې نو دارا نقل کړي زما محترم غسوي وې زو ورکوټه ماشوم ما زما مور د مخ کې نه چې نو دا وفات شو وا زما اتکال عمر په کور کې زما نن یا وا نمی نکو نمی ماما نمی مامي وا نمی ترو نمی چاچی وا نمی رور وا نمی خور صرف پلار او زوی منګه په کور کې چې نو دا پاتې کیدو اوس د دې پلار او د زوی د یو بل سره سمنه تعلق او د یو بل سره به سمنه محبت زما محترم وای ما خام ته نږدې زما پلار د قران پاک تلاوت کوي وای ناسا په جړا شو چې ما او قتل وای ما را منډ کړلې او د پلار خپې مې چې دینو دا اونې ولې او ما ارزو کا ما یوب کی کیا ابي بابا ته ولې جاړې څه خبره ده وای ما ته او پر مې چې بچي د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم منادي چې دینو دا आवाज وکړو چې اے خلکو د الله تبارک وتعالى د مغفرت طرف تراشه د الله د رحمت طرف تراشه د الله د جنت طرف تراشه د الله د ملمستیا طرف تراشه خو بچي زنه شمتلې وې زما شوم ما خو سمجدارو ما ارزو چې بابا ته ولې نشدلې وې ما ته وې چې بچي زلاړ شم نو طالب په نازونو باندې روټه سوق درګي او تاب په نازونو باندې سوق چې نو دا ودګي وې زما شوم ما خو سمجدارو وې ما ورته وې چې بابا دوم نخه مقرا کړی دا زما پروا مکوا او زه الله تبارک وتعالى په لار کې چې دینو دا لاړ شي وی پلان مې ډیر زیات خوشاله شو د شپې نه په تیاری کې چې دینو دا ولګېدم او بیا سبا لکه لذید الله تبارک وتعالى په لار کې نو وې زم ځان سره په اوخ باندې کې نولم او سوچ پیدا کړی چې ماشوم بچې مې دي زه خو سم د الله په نوم باندې خپل سر قربانوم نه معلوم بیا به واپس راشم او کرا بنشم دا ماشوم بچې دې لګ به خوشاله شي او موږ تاسو ګورو لیدل شوی کتل شوی
خبره ده کم ماشوم ډیر زیات جاړي نو پلار ځان سره والی یا مور ځان سره والی سزا پوری بوزي په سفر باندې ځي بیا په سبا باندې راځي کې واپس راولېږي دا ماشوم بچی چې دلته کور کې سهاره شته دی هم نه پلار ځان سره په اوښ باندې کېنی خو بشیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ما کتل وایي زما د پلار څه ډېر عجیب غونده کې کیفیت دی ساعتا ينظر الى السماء وساعتا ينظر الى وجه داسې لږ ساعت بار اسمان طرف ته وګوري بیا زما مخ طرف ته وګوري تو سترګو نه اوښ کې روانې دي کله مې په تندي باندې ښکل کړي کله مې په مخ باندې ښکل کړي او ما ته پته نشي زما پلار ولې جاړي خو پلار خو په دې خبره باندې پوه دی که نه چې کېدی شي زما واپسي ونشي زما د دې بچي دی نو داسې کېږي وایي داسې لږ مخکې لاړ سوچ به ورته راغلی چې یاره ماشوم بچی دی د کور لاره ته خطا نشي وایي एकदम ودرېده او یې ما ته وایي چې بچی کوشه او زه کور ته چې دی نو دا ځه وایي ما ورته چې بابا کور ته ځم انتظرک ابي بابا کور کې وستا انتظار کوم وایي زه واپس چې دی نو دا را روان شوم راځم وی ما چې څونه پورې شاته کتلی دي زما بابا مخکې نه کاته شاته به ما ته کته پلار خو د الله تبارک وتعالی په لاره کې زی زما محترمو قسمت کې شهادت لیکلې ده هلته کې شهید کېږي خو ماشوم بچي د خدا پته نشته دی چې هلته کې څه شوي دي دی فرمایي چې کله زه کور ته واپس رالم او ماښام روټۍ ته کېناستم نوړۍ مخلوق یې واچوله دلته کې چې دی نو اونښته ښکته نه تله پلار راته یادېده او تسلی ورکولو دپاره هم څوک نشته دی چې څوک ترور وي یا خور وي یا تره وي یا چاچي وي چې بچی جاړمه خفه کېږم پلار به دې راشي یوازې کور کې ناست دی د ده به څه کیفیت وي او بیا وایي چې کله سملاستم د خوب دپاره نو خوب نه راته چې سترګې به مې پټې شوې بابا به خوب کې راغی ما به له سټ نه لاس تاو کړه چې سترګې به مې وغړولې بابا به نو اوس زما محترمو دا ورځې شپې به څنګه تېرې شوې په دې بچي باندې هلته د پلار بچي دی نو دا څه کیفیت و دا خو هغه پلار ته پته نه دا خو دې بچي ته پته ده زما محترمو وی ورځې تېرې شولې او بیا اعلان وشو چې لښکر واپس را روان دی نو دی فرمایي زه ماشوم م خو سمجدار وم وی ما زر زر اولامبل او کپړې مې بدل کړې پاکې کپړې مې واغوستې چې هسې نه بابا مې چېرته خیرونو کپړو کې وویني او زړه کې دا ونه وي چې کني زنو مه دی په خیرونو کپړو کې ګرځېده نو ما چې دی نو اولامبل کپړې مې بدل کړې او را منډې مې کړې نورو ماشومانو منډې والي دا د ماشومانو عام فطرت دی چې ډېره ورځې پس څوک د بهر نه راځي کوشش یې دا وي چې له ټولو نه مخکې زه میلاو شم او بیا داسې بچی چې بل څه سهارې شته دی نه زما محترمو بیا منډې وخي او دننه دننه زړه کې به څه تمناګانې وي چې زما بابا به راشي ما ته به اواز وکړي زه به ور منډه کړم ما به غېږ کې اوچت کړي زه به یې د سټ نه لاس تاو کړم ابه ما په دواړو مخه باندې ښکل کړي داسې یو ډېری باندې ناست کېناستم انتظار مې کو ټول لښکر تیر شو جناب نبی کریم علیه السلام تشریف راوړو خو د پلار پکې په نظر باندې رانغې علما فرمایي دی اورپېده او ویرېده دی فرمایي ما منډې کړلې او د جناب نبی کریم علیه السلام مخې ته چې دی نو دا ودرېدم ما عرض وکړ یا رسول الله ماذا فعل لابي یا رسول الله زما پلار چرته دی وایي جناب نبی کریم علیه السلام داسې زما نه مخ واړو زه د هغه طرف نه رالم ما عرض وکړ یا رسول الله زما پلار نشته وایي جناب نبی کریم علیه السلام دې خوا مخ واړو خو چې ما وکتل د جناب نبی کریم علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښ کې چې دی نو دا روانې وې وایي ما د جناب نبی کریم علیه السلام لمن مبارکه ونیوله او ما چغې کړې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خو نه پلار پاتې شو نه مې مور پاتې شوه یا رسول الله زما پلار شهید شو که نه وایي جناب نبی کریم علیه السلام زه په خپله غېږه مبارکه کې اوچت کړم ما ته وفرمیل چې او بشیره بچې ستا پلار شهید شو ما پې په خپله جنازه وکړه ما په خپله چې دی نو دا دفن کړه وایي زه د جناب نبی کریم علیه السلام د غېږې مبارکې نه کوز شوم او داسې روان شوم د یوې ونې لاندې کېناستم او وایي ما وایي چې ای د کائناتو خالقه لما خلقتني زه دې څه پیدا کولم مور دې رانه مخکې اغوښتې وه یو د پلار سهاره مې وه هغه دې م رانه واغوښته ستا په دې ډونه لویه دنیا کې به زه څه کوم وایي د شا طرف نه زما په اوږه باندې چا لاس کېښود چې ما وکتل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او ما ته وفرمیل بشیره بچې
په دې باندې خوشاله او راضي دي چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د پلار جوړ شي او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم بیبي مور بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها د مور جوړ شي، فاطمه رضی الله تعالی عنها د خور شي او حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما د رونه شي. وای ما عرض کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زنور سوالم زما خوکار جوړ شو. فرمای جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ز په وګه مبارک باندې کینولم د مدینه په کوڅو کې را روان دی، ما به نور ماشومان لیدو، ما به आवाज ورکو چې دی خو ما ته وګوره ستاسو مور او پلار دي. مال الله تبارک وتعالى څنګه خسته پلار راکړه، څنګه خمور راکړه، خور راکړه، ورونه چې دینو دا راکړه. فرمای چې تقریبا د 83 کال عمر پورې زه د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره پاتې شوم. خدا خبره ما اوسم چې دینو جړی چې کله زما په پلار باندې د تور گزارونه شوي او سې په خطو باندې وي، زه خو ورته را یاد شوم او زړه کې به څه ویل چې یا الله دغه یو بچی مې یو زی سهارو ما زم ستا په دین باندې ستا په نوم باندې قربان شم، الله دغه بچی پاتې شو، دغه بچی ستا په حواله. وای دا خبره چې دین ما خپکی زما محترم د ازمکه او اسمان داسې داسې قربانې لیدلې دي، دغه پلار به راځي په قیامت کې، دغه بچی به راځي او خپل قرباني به پیش کوي چې الله ستا د دین دپاره چې دی نو مونږ دا قرباني کړې ده. زما محترمو دا د هغې قربانۍ وي چې الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو پورې دین چې دی نو دا راورسو په آزاده فضا کې مونږ او تاسو د لا اله الا الله محمد رسول الله چې دی نو دا اقرار کوم. زما محترمو د دې په شا باندې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام قربانۍ دي، د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د بچو قربانۍ دي. زما محترمو ما څنګه مخکې عرض وکړم چې په سړه باندې گزاره وکړه، په زړه باندې گزاره وکړه، خو د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دای د دنیا ګټ ګټ ته زما محترم چې دنو دا او رسوله جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته تشریف راوړي. د نیاز بن چې نور دا عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ دا صحابي چې دنو دا ور سره دي، دروازه اوټه کولا دنن आवाज راځي څوک جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي بچي زستا پلار او ما سره عمران بن حسین صحابیم دی. هغه د دنه आवाज ورکی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو سره برده کسته او ما سره خدوم د کپړه نشته چې زه په پرده وکم. اوس د دوانو جهانو د سردار لور دا کوم لور د زما محترمو چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بشارت ورکی فاطمه په جنت کې بتر جنت د خود چې دا سردار علی رضی الله تعالی عنہ چې خاوند دی، هغه ته فرمای علی جنت کې بستا کور زما کور ته مخامخي او داغه بچی چې کوم دی حسن او حسین رضی الله تعالی عنہما جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای دا به جنت ته نوجوانانو سرداران وي، خو د دنیا زندگی څنګه ده چې دونه کپړه نشته زما محترمو چې پرده پیوږي. نو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل صادر مبارک ورګي باغی باندې پرده کی او چې بیا کله دنه تشریف راوړو نو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته فرمای بچي وستا خورنګم ځل شوی دی او ته کمزوري شوی می. نو چې کله د پلار سهاره ولیدلا نو د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په سینه مبارک باندې سر کې خود او به اختیار په جړا شولا او بیا عرض کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې لږی وي د خوراک د پارسنو اوس بیماری د علاج د پارس نشته. جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هغه هستی چې د طائف په میدان کې تر شپږ میلو پورې په کاڼو باندې وشتې شي، د سترګو نه اوښ کې نزي، د احد په میدان کې غاغونه مبارک شهیدان کیږي، د سترګو نه اوښ کې نزي. خو چې کله د لور بې بسي ولیدله نو هغه هستي بې اختیاره په جړا شوله او بیا ورته فرمایي وایي بچې خفه کېږه ما نن درېیمه ورځ ده ستا د پلار خېټه ته مې یو نوړی قدرې نه ده تللی او بچې ته په دې باندې خوشحاله ني چې الله تبارک وتعالی تا د جنت ته خو سرداره جوړه کړي. عرض کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په دې باندې راضي ما، زه په دې باندې خوشحاله ما. نو زما محترم ما عرض دا کو چې دا دین مونږ او تاسو ته را رسېدلی دی، دا نن په آزاده فضا کې د منځونو ماحول دی، د قرآن پاک د تلاوت ماحول دی، جماعتونه آباد دي زما محترمو، د لا اله الا الله ذکرونه دي زما محترمو. نو د دې په شا باندې قربانۍ د صحابو چې دی نو دا لګېدلې دي او داسې داسې قربانۍ زما محترمو چې انسان ورته چې دی نو دا حیران شي. اوس مونږ او تاسو پورې خو دین را ورسېدم، اوس دا دین زما محترمو زمونږ او تاسو نه چې دی نو تقاضا کوي چې څنګه هغې خپل مالونه خپل جانونه
د الله تبارک وتعالى د دین په تقاضو باندې لګولې دي داسې تاسو خپل مالونه او جانونه چې دین دا ولګوي. زما محترم الله تبارک وتعالى قدردان ذات دی هغه د چا قرباني چې دین دا ضایع کوي نه. زما محترم کچر نن زمونږ استاد شمال دا د الله تبارک وتعالى په دین باندې لګي یو دین اسلام دی. زما محترم چې په دې کې د پلار ځان نه مرتبه ده، د مور ځان نه مرتبه ده، د خور ځان نه مرتبه ده، د لور چې دین دا ځان نه مرتبه ده، د تر ځان نه مرتبه ده، د ماما ځان نه مرتبه ده، د نیو د نیکه ځان نه مرتبه دي. زما محترمو دا مونږ ته څه ښوولي دي؟ دا مونږ ته دین چې دی نو دا ښوولي دي چې په کومو خلکو په زندګۍ کې دین نشته دی. زما محترمو هغې برباده زندګي تېري. په 2012 کې مونږ فلپاین ته چې دی نو دا تشکیل شو. هلته مونږ سره یو سپینګیری بابا و، هغه چې دی نو بیمار شو. بیا هغه سره زه اسپتال کې وم، ما له څه ټوټه پوټه جبم چې دی نو دا راتله، ما به د هغه خدمت کوم. هغه نرسانې به چې دی نو دا راتلې نو هغې به بیا تپوس کو زمانه چې دا بابا ستا څه دی؟ ما به ورته دا زما ملګری دی، تاسو څه له راغلي یې؟ مونږ د خپلو مسلمانانو وروڼو د ملاقات دپاره چې دی نو دا راغلي وی بیا نور سره شته دی، د سره نشته دی نه څه نیکه یا چې کوم دی نو تره یا ماما. ما وی نه زما چې دی نو مسلمان دور دی. هغې به داسې حیرانې شولې چې دا څنګه د ده خدمت کې څه رښتیا ورسره نشته. بیا هغې زمانه د پاکستان د زنانو باره کې تپوس وکړو چې ستاسو پاکستان کې د زنانو څنګه زندګي ده؟ ما ورته ډېره ښایسته زندګي ده. وایي څنګه؟ مې الحمدلله د هرې زنانه کم از کم څلور چې دی نو دا نوکران دي. نو هغې وخندل وی بیا خو به ستاسو ملک ډېر چې دی نو دا مالدار وي. ما ورته نه زمونږ ملک مالدار نه دی. نو بیا په څه وجه باندې؟ ما ورته داسې چې کله زمونږ لور خور وي هغه د پلار په کور باندې وي نو پلار لکه د نوکرانو په شانتې منډې وهي. کرور الله تبارک وتعالی ورګړي هغه د نوکرانو په شانتې منډې وهي او دا سوچي دا فکري چې زمونږ دا خور زمونږ دا بچی دا د عزت والا زندګي تېره کړي. بیا کله د خاوند کور ته لاړه شي خاوند د منډه وهي، بچي ولې الله تبارک وتعالی ورکړي هغې هم چې دی نو منډې وهي چې زمونږ مور چې دی نو دا په عزت سره وي، زما بیبي چې دی نو دا په عزت سره وي. تاسو یقین وکړئ هغه کومې نرسانې چې وي هغې ټولې په ژړا شولې، سترګې د اوښکو نه ډکې وي او دا افسوس وکړه چې کاش زمونږ هم دلته کې دا ترتیب دی. نو بیا ترې ما تپوس وکړه چې ستاسو څه ترتیب دی؟ ما ته به زمونږ خو ترتیب دا دی چې کله مونږ بلوغت ته ورسو هلکان ځان له چې دی نو ښځې ګوري او ښځې ځان له چې دی نو خاوندان ګوري. بیا د کم عمرې چې دی نو دا فیصله وي میاشت دوه لا نه وي تېرې شوي زمونږ هغه رشته چې دی نو دا ماته شي، بیا د بل چا سره رشته، بیا د بل چا سره رشته، دغه سلسله روانه وي تر 27-28 ساله پورې. خو څه ناسه ګزاره کېږي او چې کله دې عمر ته ورسو نو بیا زمونږ څو پروټۍ باندې چې دی نو دا نه ساتي. ما وی چې یا الله تاسو نه په مونږ باندې فضل کړی، کرم او احسان دې کړی دی چې ښایسته زندګي دې مونږ له راکړې ده. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې دې پیدا کړي. نو زما محترمو د دې د زړه نه قدر وکړو، د زړه نه د الله تبارک وتعالی شکر ادا کړو چې الله شکر دی چې تا ما ته د ایمان دولت چې دی نو دا را نصیب کړی دی. نو زما محترم مونږ ته میلاو شوی دی، خدا به نورو ته هم چې دی نو دا رسول غواړي او نورو ته به څنګه رشي؟ دا به د قربانو سره رشي. هر پلار به قرباني کوي، هر مور به قرباني کوي، مشر به قرباني کوي، کشر به قرباني کوي. پیزا به جوړول غواړي زما محترمو چې په کور کې د الله تذکرې وي، د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم تذکرې وي، د الله د حکمونو تذکرې وي، د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سنتو تذکرې وي، د جنت تذکرې وي، د جهنم تذکرې وي، د قبر تذکرې وي، د ورځې د قیامت تذکرې وي، د حساب او د کتاب تذکرې وي. زما محترمو بیا به د دې شوق پیدا کېږي او چې کله شوق پیدا شو زما محترمو بیا به منځونه کول اسان وي، د قرآن پاک تلاوت کول به اسان وي، خپل مال و جان به د الله تبارک وتعالی په نوم باندې قربانول چې دی نو دا اسان وي. خو چې کله ماحول جوړ شي زما محترم او که ماحول نه وي یو بزرګ باره کې راضي که نه چې هغه مور وي چې د به تربیت کوم او داسې تربیت دی کوم چې د الله تبارک وتعالی سره به تعلق چې دی نو دا جوړوم. نو هغه به چې کله مدرسې نه راغی روټۍ به یې غوښتله، مور به ورته 2 رکعته لمونځ وکړه او بیا چې دی نو د الله تبارک وتعالی نه دعا وغواړه، الله تبارک وتعالی به درکړي. هغه به چې راغی لمونځ به وکړو او دغه رنګې دعا به یې وغوښتله. مور به یې د مخکې نه روټۍ تیاره کړې وه، داسې بړستنو کې یا سنبال ځای کې به چې دی نو دا ایښودې وه. هغه به چې لاړه بیا هلته به یې وکتل روټۍ به یې راواغېستله، مور به ورته چا درکړه؟ وی به مور یې الله راکړه. داسې زندګي تېرېده تربیت چې دی نو دا کو. بیا چې ته یو ورځ چې دی نو دا مور تلې وه پس کار پسې څه غم خادې له تلې وه، هلته ورته رایاد شو چې اوهه بچې خو به مې راغلې وي، نور کله خو ما به روټۍ ایښودې وه د هغه د یقین د جوړولو دپاره. نن روټۍ نشته دی، دونه محنت مې وکړو
مهنت په مزایش چې کله په منډه منډه باندې واپس رااله چې وی کتل ماشوم راغلی دی او هغه چې دین روټه په لاس کې د روټه خوري مور ته تپوس کوي چې بچي روټه کمځه کوا هغه ورته مور موږ مې کو دعا مې وکړه الله تبارک وتعالى راکړه مور چې دین دا خوشاله شو چې شکر د بچي یقین مې د الله تبارک وتعالى په ذات علی باندې چې دین دا جوړ شو زمونږ والد صاحب رحمت الله علیه هغه سی روزه کې تلو نو دا واقع شرط اورېدلی و هغه چې راغله بیا زما والدې ته وی چې دان وسې مې دی کنه نو دی به هم هغه شانته جوړم چې څنګه هغه بزرګ جوړ شو اوس بزرګ خو جوړو خو بزرګ د خو کور ماحول دن نه جوړو زمونږ خدا سي ماحول شته دی نه نو هغه به چې څه وخت زما هغه ورارو نو دادا بوته چې ته دعا وکړه د الله نه وغواړه هغه به دعا کوله نو چې مونږ بدن نه ناسون بیبي به بار لاړه او چې مونږ به بارو بیبي بدن نه راړه د بس سیس وخته هغه به شکل کې روغ ورځو شروع به ورته بیا وته دادا تاسو کو چا درک د الله راګو دادا بم خوشاله شو بیبي بم خوشاله شو موږ بم خوشاله شو پوچو کې ماحول خوشته دي نه دغه رنګ وخت تیرېده یو ورځ مونږ راشي ناسو بهر نو د څو وختونو سبحان الله چې څه وخت نو دادا ورته چې دعا وکړه کنه لکه نو ته دعا نه کوله لاسونه نه اوچتول نو هغه ته بیا چړل نو دادا ورته لکه دعا وغواړه کنه نو ته بیا لاسونه نه اوچتول دوه درې پیروته لکه دعا ولې نه واړي ورته دعا غواړه ور چې بیبي خدای نه لاړ شي کنه ما بیبي ته چې بیبي راځه کار چې نو بدل دی ظالم بچی ته خدای مخ کې نه پتا و چې مونږ دن نه بیبي بباري چې مونږ بارو بیبي بدن نه نو البته ترتیب بیا جوړیږي نو ارز به چې دا کو کچره مونږ او تاسو دی ک شرانو ته ماحول جوړول غواړو په خپل په دې باندې زما محترم وراشو او خپل ژوندۍ د الله د حکم مطابق او د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سنت طریقو مطابق جوړ کو نو بیا زمونږ ک شرانم په دې لار باندې چې نو دار روان دي زما محترم دې د پر الله تبارک وتعالى د دعوت تبلیغ په نوم باندې مونږ او تاسو لا یو خسته مهنت را کړې دي چې د زرګونو نه د کروڑونو خلکو ژوندۍ الله تبارک وتعالى بدل کړي نن چې د ازدل تک ناس جما سټوټه پوټه خبر کوم یقینو کې اداره تبلیغ کې نو دا برکات دي چې دا تبلیغ والا نه معلومه په کوم کندو کې پراته وي ما ته اوسم چې دینو دا یاد شي زه پیرا کور ته تلم مونږ کرا سزنانه چې دینو دا راغلی وي اغه ناشته مور ته پریاد کو زمانه پلار خپا مور چې دینو دا خپا او دا به دا زمونږ نه پرمانه بچی دي ما چې کله کور ته قدم دنه کا زما مور جړل ا زنانو ته وی چې پکه مرز باندې دا خبر مال راشي چې اجازه مړ دی یا چې ته چا وشته یا گاډي والے دی هغه ورځ ما باندې راختل زه एकदम درې دمل تک ما چې لکه ته دونه پریوته چې راستا مور ستا د مرګ دعاګانې غواړي ستا په مرګ باندې به خوشحالي د اختر ورځ وي بس دا غزه نه چې دینو دا را واپس شو دا سلانم په تماکو کې کېناستم او ډېر زیات مو جړل الله پاک د چې الله زه خو نه پوهېږم خو ته خو پوهېږي زه ستا د ځمکې په مخ باندې ګرځم خو زه خو په خلکو باندې بوجم الله تا زه څه دپاره پیدا کړی ما هغه مقصد باندې کریم مولا چې دینو ما راول بعض جګړې د قبولیت وي الله تبارک وتعالی دعا قبلي چېرته دعا قبوله شوې وه هم په هغه کال باندې الله تبارک وتعالی زه د څلور میاشتو لپاره چې دینو دا قبول کړم د الله په لاره کې څلور میاشتو لاړم هلته کې چې ما وکتل چې هو د زندګۍ مقصد دی او مونږ سره جوړ کړی دی او هغه ټول ارش چې کوم دي چې مونږ الته لټو اخو الله تبارک وتعالی د دین په مهنت کې خو دي مونږ بل ځای کې لټو هغه څلور میاشتې زما محترم تیر شولې بیا چې کله واپس وشولا زه د خپل کلی مسجد ته رالم زمونږ کور داسې مسجد ته مخامخ دی ما چې وکتل مورم دروازې لراله الته نه چې وکتل او هغه وی چې ما سره داغه مو چې خدای هغه لیوانې سپیلانې خو بیا راغی اوس په بیا چې د نو سکیږي او چې کله زما په سر باندې ټوپې ولیدله زما په مخ باندې ګیره ولیدله د هغه ځای نه چې دینو دا په جړا شول او بیا زما محترم الله تبارک وتعالی احسان وکړو دغه څلور میاشتې الله زما د زندګۍ د بدلولو ذریعه وګرځوله بیا الله تبارک وتعالی د مدرسې ترتیب جوړ کړو بیا د هغې نه فراغت نه بس کال دپاره لاړو پنځه شپږ سفر را باندې الله تبارک وتعالی وګړلې نو دا څو زما محترم دا د دې برکاتو نو چې کله کله بیبي سره کینم نو بیبي دا خپل خبره یادوم چې بیبي تا خو یو دعا کړې وه که نه چې کله زما د دې بچي د مرګ خبر راشي نو په ما باندې به اختري نو هغه په جړا شي نه بچې بله خو د ستا دشمنان شي الله دې تعالی ډېر عمر درکړي خو تا مونږ خفه کړي اوس خو ستا زندګي ډېره بدله شوې وه الله دې تعالی ډېر کار په دنیا کې چې نو دا واخلي نو زما محترم همدارنګې په سوونو نه په زرګونو باندې بچي داسې دي نوجوانان دي چې مور او پلار ته خفه دي په څه وجه باندې زما محترمو چې د هغې
زندگی د الله د حکم مطابق او د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سنت طریقو مطابق چې دا نه دا کله په دین باندې راځو ما محترمو بیا پلار په خپل ځای خوشاله مور په خپل ځای باندې خوشاله بچی په خپل ځای باندې خوشاله خو چې کله سي زما محترمو په زندگی کې دیني او د آخري خبر عرض کوم دا مور او پلار زما محترمو دا د الله تبارک وتعالى د طرفنا موږ او تاسو لپاره یو ډېر لوی نعمت دی دا جنت ته تلو ذریعہ ده خو د بدقسمتۍ نه زما محترمو نن مې فیصد مور او پلار دا د خپل بچو نه چې دی نو دا خفه دي مخکې ورځ کې ما په دې موبایل کې یو تحریر وکړه په هغې کې لیکلي چې یو کس د هغه 1,000 روپۍ چې دی نو دا تنخواه وه هغه به تنخواه راوړله نو وایي 28,000 به چې دا کور والا له ورکړي او 2,000 به چې دا مور له ورکړي چې 2,000 به مور له ورکړي 28,000 به دی له بیا هغې به خرچه د کور کوله نو هغه 28,000 به ټولې ختمې شولې مور سره به 2,000 چې دی نو دا پرتې وي خو دا مور به په دې باندې خفه او په دې تقسیم باندې به خفه وه دې نوجوان دا محسوسه کړله چې زما دا مور خفه ده نو بیا بل ځل داسې کار وکړم چې 28,000 مور له ورکړلې 2,000 کور والا له ورکړلې او بیا لږ ساعت پسې بیبي وی یاره یو 6,000 روپۍ راکړه څه دي وایي د بجلۍ دا بل راغلی خوشحاله ولاړله او 6,000 روپۍ راواغېستې ورکړلې بیا لږ ساعت پس راغې بیبي د ګیس بل راغلی یو 4,000 راکړه هغې یې ورکړلې بیا بیبي اوړه راوړمه د دوکاندار دونه پیسې دي ټولې پیسې چې دی نو دا ختمې شولې او مور بیا هم چې دی نو خوشحاله ده نو ده ورته وایي چې بیبي عجیبه خبره خدا نه چې پیسې ټولې ختمې شولې بیا هم ته چې دی نو خوشحاله او مخکې به تا نه ما 2,000 درکړې ما به تا نه غوښتیم نه او ته به په هغې باندې خفه وې څه وجه ده نو هغه ورته سوی مور ته بچې وایي دا 28,000 چې تا ماله راکړې که نه بېشکه ټولې دې رانه واغېستې خو چې ته ما ته کله وې چې بیبي پیسې راکړه او زه روانه شم پیسې تاله راوړمه نو ما ته ځان په دې کور کې مشره چې دی نو دا ښکاري او بچې چې ته کله ماله هغه 2,000 راکړې که نه نو ما ته ځان څه سوالګرې غوندې ښکاري چې تا ماله دلته دا پیسې راکړه زما محترمو دا مور او پلار چې کوم دي دوی په دې مشرۍ باندې خوشحالېږي دا مشري به موږ ته میلاوېږي خو کم از کم د دوی د سترګو پټېدو پورې خو انتظار وکړو یقین وکړئ که دیم خوشحاله کړه الله تبارک وتعالی به موږ خوشحاله کړي زما محترمو الله به دنیا هم ښایسته کړي الله به آخرت هم ښایسته کړي نو زما عزتمند مبارکه میاشت مبارکې ګړې دي که په لږه لږه خبره باندې مور او پلار خفه دي دې خوشحاله کړو یقین وکړئ زموږ زړه ته به سکون میلاو شي الله به دنیا هم ښایسته کړي الله به آخرت هم ښایسته کړي نو څنګه داسې به وکړو انشاءالله که خیري ټول به وکړو که خیري که نه جي او بل دا ده چې د الله تبارک وتعالی په لاره کې کم از کم 4 میاشتې ولګو که د هر کله نه زما محترمو تیار یو اکثر زموږ د تماکو د سیزن نه پس مرګري زیات سي که د دې نه مخکې هم څوک تیاري د دې نه وروسته هم څوک تیاري نو ودرېږو په خپل ځای باندې لږه اراده وکړو چې انشاءالله زه به ودرېږو نومونه نه لیکو بس په خپل ځای باندې ودرېږو مبارکه میاشت مبارکې ګړۍ دي موږ او تاسو ارادې وکړو بوځي به هم الله تبارک وتعالی انشاءالله الله ته خپلې ارادې کول دي د الله تبارک وتعالی سره معامله ده چې د هر کله نه تیار یو انشاءالله تعالی کې الله به بوځي نور هم ودرېږي چې د هر کله نه تیار دي الله دې زموږ او تاسو د ارادې قبول کړي کښېنئ چې کښېنئ الله مو خوشحاله کړي حاجي خجي سبا نه شروع دی او بل جدانه ورګلا تقاضي پکشته کنه دا خجي بل دارا چې دا کوم ځاړو مرګري ناشته کې نو دی لکه توجه سره خبر اوري په دې 13 تاریخ باندې وا زمونږ د جوړ د پاره سالانه جوړ په وی پریوند کې او دې د پاره هغه علما چې چاکال لګیدل هغه مغفتي دي او چې کوم مرګري داغي سلور میاشتې لګیدل دي نو هغه مغفتي چې بای راشي 25 باندې بلاړ شو په 31 باندې بچ دینو جوړ شروع کیږي په 4 باندې بدواوي نو دا لګي ورځ بل ته تیر شي په ټول کال هغه ترتیب دی کې مخې تراشي بیا څنګه طریقې سره کار وي نو مرګرو د دې کې اساني وي نو دا شي چې کم ظالم مرګري وي هغه وي چې ان شاء الله مونږ به جوړ د پاره لاړ شو دا به کم مرګري همت کې ان شاء الله زمونږ میرا درا بل به کم مرګري شي ماشاءالله 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 الله دې زمونږ او تاسو د ارادي قبول کړي بل چې دا نه چې الته کې خدمت کیږي او اوس راغلو د عنایت باچا سي هغه بیان کې دا خبر او فرمایلا چې مخکې به جمعهتون اتلو کوجا بوا اوس چې کم نه روزه را الته نه اخیرا به ته کې چا پندال خو به تیارون واړ خو مجمعي رضایت کم ده نو کې مرګري راشي همت کی او هغه د 15 ورځو لپاره د 10 ورځو لپاره الته کې لاړ چې مهنت کی او دغه رنګ خدمت کی نو چې سونه جوړ کې سونه تقاضي پوره کیږي سونه د بار ملمان راځي دلته نه جمعهتون د کال له میاشت تیاریږي نو د دې مرګور په دې کې پوره شي نو دا تقاضا ان شاء الله په خپل محلو کې او چلو کې خیری او کم از کم چې یو دو مرګرین تیار کو نو برپور جمعهتون به دا تیار شي نو دا تقاضا به سوق چلے ان شاء الله تعالی ټول بو چلو کې خیری کنه جی حج الله دې زمونږ استاد د ارادي قبول
قبول کړي او بل چې دا چې کم از کم یو سی روزه وخت الله تبارک وتعالى بلار کې لاړ شي دون لوی محله دا دون لوی مجبره نو بدري جماعتونه چې دینو دا ایسن نری چې دا رسی روزي د پاره لاړ شي دا مبارک میاشتا د دې امت یو نیکی په لاسو باندې الله بدلی چې مونږ او تاسو درې ورځې د الله په لار کې ولګولې دا چې د غونډه روزه د الله په لار کې رااله نو دا چې کم برګري همت وکړي د سبا نه کې خیر ختم الحمدلله او شو جی اج سوک به چې اودرېږي لګ خپل ځبان د اودرېږي دا نور محلو والی په خپل محله کې ترتیب برابر کې چلته نو مونږ لاړ شو کې خیر اودرېږي مرګري جی اودرېږي د چا پس لکه الله پاک چولې د اودرېږي ماشاءالله نور مودرېږي بوجي بم الله پاک ماشاءالله همت کې خیر جی ان شاء الله تعالی کې دې شدا سي روزه الله تخوا خراشي او په دې زمونږ استاد سره بخنه فیصله وکي ماشاءالله دې طرف نه ډیر ودرې دین مرګري کم دي د ودرېږي ماشاءالله نه کسي روزه د پاره اج ودرېږي همت کې خیر حاجی سبا پورې مهنت وکړي خیر الله بدر سنور جماعتونه تیار کړي وشو جی الله دې زمونږ استاد خدای راځي قبول کړي درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارك وسلم علیه الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة کریم مولا لوی واړه ګناهونه معاف کړي هغه زندگی را نصیب کړي ته راضي کیږي او ته خوشحالیږي مولا په دنیا او په آخرت هم زلالت او رسوایونه وساتي الله تمام انسانیت ته هدایت نصیب کړي موږ په کې ذریعہ په تور استعمال کړي الله موږ کمزوري زموږ مهنت کمزوري زموږ د مهنت انتظار مکوا په خپل فضل و کرم سره تمام انسانیت ته هدایت نصیب کا الله مبارک میاش مبارک غړي دي ته په کې دعاګانې قبلې الله زموږ سونه ضرورت دي کده دنیا دی او د آخرت دي الله زموږ زیات ته معلوم دي الله ته د خپل خزانو پوره کی او الہ العالمین موږ د مخلوق ته محتاج نه اوساته الہ العالمین سمنا بیماران دي تول شفای کامله عاجله ورګي او یا الله سمنا مسلمانان که په هر ځای کې دي په مصیبتونو تکلیفونو کې مبتلا دي مصیبتونو تکلیفونو پر راحتونو باندې بدل کی الہ العالمین موږ د خپل مور او پلار فرمان بردار جوړ کی الله د چا اولاد نشتره تول نیک عمل او صالح اولاد ورکی او الله چاله دی ورکړي دي او داغینا فرمانی کی تی فرمان بردار جوړ کی الہ العالمین په ورځ د قیامت د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سترګې مبارک په موږ باندې یخیږي الله دا کې میرا دین ستا یا الله سره دین د مهنت ته فارغ کړلی دا ارادي په وادو باندې بدل کی او موږ ته وتل آسان کی موږ ته وتل آسان کی کریم پروردگارا الله زموږ تربیتو کی څنګه تا د صحابو تربیت کړو الله موږ د تربیت زیات محتاج یو زمونږ برای راست تربیتو کې الله زمونږ ناراضي شي داسې راضي شي چې بیا چرم ناراض نشي الله څومره روڼ خويند ستا په لار کې نقل او حرکت کې الہ العالمین ته د هر قسم شرور نه حفاظت وکي د مال جان حفاظت وکي د اولاد حفاظت وکي الہ العالمین زمونږ سونه مساجد دي او څومره دینی مرکزونه دي مدارس دي الله د ټول حفاظت وکي الله زمونږ د علماو حفاظت وکي زمونږ د طلباو حفاظت وکي الله زمونږ د عام مسلمانانو حفاظت وکي الله او زمونږ د ملک پاکستان حفاظت وکي الله زمونږ ناراضي شي داسې راضي شي بیا چرم ناراض نشي الله څومره رونه خويندې په جیلونو کې بے ګناه پراتري الله د هغې د رهایۍ انتظام وکي ته د خپل خزانونو انتظام وکي پروردګاره زمونږ په حال باندې رحم وکي الله دنیا هم ښایسته کړي آخرت هم ښایسته کړي الله دا ټوټه پوټه هم سویل واورېده دا رانه قبول کړي او بهترین بدلې په دنیا او په آخرت باندې راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحابه اجمعین آمین ټول مبارک شي لالا جی السلام علیکم خیریت لالا جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
صاحب السلام علیکم. لاله څنګه دي؟ تاسو پیژنم ما ولې نه پیژنم؟ تاسو پیژنم. الله دې خوشاله کړي. الله دې شکر الحمدلله دې تاسو ته الله مستاسر مبارک شي الله خوشاله. الله ما بعد درجه. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. الله تاسو مبارک شي الله. السلام علیکم.